اسماعیل علیہ السلام د پلار د خوب متعلق داوي چې بابا جان هغه څه کوم چې تا ته حکم شوی دی. نو د اسماعیل علیہ السلام نظریه داوا چې زما د پلار خوب هم دا د الله حکم دی. نو چې د ابراهیم علیہ السلام خوب دای د الله حکم وګرځو د پیغمبر علیہ السلام اقوال اور احادیث د رسول الله مبارک و څومره لوی حجت وي. غم په دې ځای کې مقام عبرت د منکرین حدیث تا چې اسماعیل علیہ السلام نه حجیت حدیث مسله زده کې. اسماعیل علیہ السلام د پلار خوب متعلق وی یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان د پلار چې کوم حکم دی پاغي عمل وکا. دا خو ته نه دی ویلي چې قران کې راغلی دی او کنه دی راغلی، پتا وحی راغلی دا او کنه نه. چې د ابراهیم علیہ السلام خوب وحی دا، نو د پیغمبر علیہ السلام خبری، د پیغمبر علیہ السلام وینا دا خو بالاتفاق وحی دا اور حدیث تے اور حجت تے. اور چې اسماعیل علیہ السلام د پلار د خوب په لیدو باندې خپل ځان ذبح کولو ته تیاری، نو مسلمان به د پیغمبر علیہ السلام د حدیث دوران کې خپل ځان تسلیمولو ته تیاری او د الله د پیغمبر په احادیثو به کلک غیرت کوي. د اسماعیل علیہ السلام د چړې لاندې ملاستا دا مسلمان تر دې خبرې هم یو پیشنګوئی ورکي چې اے مسلمانا، اسماعیل علیہ السلام د پلار د خوب قدر کوي، نو ته د پیغمبر د حدیث قدر وکا او هغه په خپل عقل باندې مطالعه. اسماعیل علیہ السلام د عقلی قرینو نه کار وانه غستو، پته لګي چې په وحی کې عقل نه چلیږي. دا یو ډېر گمراه ذهن دی چې وای مونږ به احادیث په خپل عقل تلو چې دا د قرآن موافق دی او که مخالف. دا مکمل گمراهانه ذهن دی. حدیث وحی دا او قرآن وحی دا، وحی د وحی خلاف ناراضی، په دوو وحی کې تعارض نه، یو وحی به په بل وحی نشي پیش کولی چې ستا د عقل په میزان باندې په قرآن ته تلی، نو یاد وساته دا وحی پس شو او دا حجت پس شو. وحی خو به دا علوي چې په صحیح سند تا ته راغلی ده او تا منلی وي بغیر د چون د چرا، عقل دې نو استعمال کړي نو تا به د وحی تسلیم کړی وه. خو دا کم شرایط چې ته لګې د وحی د منلو لپاره، پته لګي د حجیت حدیث او د وحی د حجت نه مکمل انکار دی. بهر حال